اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د محمد علیه الصلاۃ والسلام د حدیث مبارک پرانا کې د یو مسلمان په بل مسلمان باندې حقونه نو محمود په فرمایي چې حق المسلم علی المسلم خمس. د یو مسلمان په بل مسلمان باندې 5 حقونه دي. هغه کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د فرمان مطابق د انسان د مسلمان په بل مسلمان باندې حقوقو کې اولنې هغه رد السلام دی، یعنی د سلام جواب ورکول، و عیادت المریض دی، یعنی د مریض عیادت کول، یعنی یو مسلمان دی بیمار شو او د هغه تپوس ته تک هم دا د یو مسلمان په بل مسلمان باندې لازم دی. بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي و اتباع الجنائز، او داغه د جنازې اتباع کول، یعنی داغه جنازې سره تګ چې کوم دی داغه جنازه کول، دا هم د یو مسلمان په بل مسلمان باندې لازم دی او حق دی په باندې. بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي و اجابت الدعوه، یعنی د یو مسلمان په بل مسلمان باندې دعوت قبلول دا هم یو حق دی. چې درته دعوت درکه داغه دعوت چې کوم دی هغه قبلول دا لازم دی او د یو مسلمان په بل مسلمان باندې هغه حق دی. بل محبوب می اخرنی 5 نمبر فرمای چې وتشمیت العاطس، یعنی چې کوم مونږ ورته پښتو کې اترشنګي وایو چې دا انسان واچي نو هغه ته د هغې جواب ورکول، چې هغه ووایي الحمدلله، نو جواب کې هغه ته یرحمکم الله ویل دا لازم دی.